مونږ باندې چې کومه میاشت شروع شوې ده او بیا خاص کر د دغې میاشتې په همدغې حاضرو ورځو کې چې رب ذوالجلال کم برکتونه، کم رحمتونه، کم ثوابونه، کم فضیلتونه ایښودي دي، که د دغې فضیلتونو، برکتونو، رحمتونو نه په حقیقي معنو باندې مونږ خبر شو، نو شب و روز به مونږ ستاسو ټول د خدای پاک په جناب کې د مختلفو عبادتونو په صورت کې حاضري لګولی. خو بهرحال د دنیا څه حجابات دي، د دنیا څه مصروفیات دي چې د هغې د وجې نه د دغې مبارکو شپو، مبارکو ورځو هغه شان د مونږ قدر نه کړی شو، هغه شان د عظمتونه مونږ خالی جلو ته نشو حاصلولی چې کم حاصلول پکار دي او کم الله پاک او رسول پاک د حاصلولو حکم فرمایلی دی او کمې د حاصلولو احکامات او تاییدات پیش کړي دي. خو بهرحال مونږ هم دغه یوه دعا کولی شو چې الله پاک دې مونږ ستاسو سره د دې نه چې دغې ټولو فضیلتونو، د برکتونو، د رحمتونو لایق نه یو، الله پاک دې مونږ په خپل فضل و کرم باندې نصیب وفرمایي. حاضرینو، چونکې داسې جمعه ده چې په دغې جمعې باندې په ډېرو موضوعاتو باندې خبرې ممکن دي او بلکې به حیثیت ته مسلمان لازم دي چې مونږ یې زده کړه وکړو، مونږ بیان وکړو. خو چونکې د جمعې مبارکې ورځ ډېره زیاته مختصر وي، د خطاب ټیم ډېر مختصر وي، خو صرف مختصر اشارې عرض کول غواړم او آغاز کوم د یو اهم مسئلې نه، او هغه دا چې قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال فرمایي خپل محبوب کریم ته په صورت کوثر کې فصل لربک وانحر، اے زما محبوب کریم چې کله منځ او قربانی کوي او منځ او قربانی وکړه صرف د دې دپاره چې په دې باندې ما راضي کا. منځ او قربانی په زمن کې رب ذوالجلال خپل محبوب ته فرمایي فصل لربک، اے محبوب کریم منځ صرف ما دپاره وکړه، یعنی په منځ باندې ما راضي کا، ونحر او پر قربانه کولو باندې صرف ما راضي کا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. بل آیات کریمه کې خپل محبوب کریم تا خالق د کائنات او مالک د مخلوقات فرمای اے زما حبیبا خپل امتیانو ته وایا چې که ما ټول ژوند دی، که زما مرګ دی، که زما منځ دی او که زما قربانی ده، دا ټول په ټوله خالص تر خالص دا د خدای پاک د پاره دی. اشارتن ما مقصد د خبرې نه دا دی چې په قربانۍ کې غوښه مقصد نه ده، قربانۍ کې باربیکیو خوړل مقصد نه دی، په قربانۍ کې فریجونه د غوښو نه ډکول مقصد نه دی، په قربانۍ کې ډېر غټ څاروی په دې نامه باندې اخیستل چې د ما غوندې قرباني په کور کلي وطن کې چا نه ده کړې، دغه نامه حاصلول مقصد نه دی. په ډېر ګران قیمت باندې څاروی اخیستل سره په دې مقصد باندې
چې زما په کور کلی وطن کې د شهرت چرچه وشي چې په دومره لکه باندې غوایه اخیستی دی، په دومره لکه باندې غوا اخیستې ده، په دومره لکه باندې ګډ اخیستی دی. صرف د دغې نامې شهرت دپاره قرباني مقصد نه دی. مقصد د قربانۍ دا دی چې رب ذوالجلال خپل حبیب ته فرمایي او هسې تاسو اندازه ولګوئ چې آیا د محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په عبادت کې هم چرته ریا راځي؟ کلم نشي راتلی. محبوب کریم هم چا د ښودنې دپاره چرته عبادت کوي؟ کلم نشي کېدی. محبوب کریم به چرته قرباني د غوښې خوړلو دپاره کوي؟ چرته هم نشي کېدی. خو هغې باوجود هم رب ذوالجلال خپل حبیب ته فرمایي قربانی کې مقصد زما رضا حاصل لکه. قربانی صرف اور صرف د ما دپاره وکړه. خپل محبوب ته رب ذوالجلال په دې بنیاد باندې فرمایي چې ټول امت مسلمه ته رب ذوالجلال دا حکم ورکول غواړي چې قربانی کې مقصد د خپل رب رضا حاصلول دي، نه غوښه، نه شهرت، نه نامه جامه او نه ډېر په کثرت باندې او په ډېر تعداد باندې د قربانیانو اوازې او چرچې. دا یو مقصد هم په قربانۍ کې نه دی. قربانۍ په حلالولو کې څه مقصد دی؟ بس په ساده الفاظو کې چې د چا په نامه باندې دا قربانۍ غوښه تا ته حلالیږي او په الله اکبر په نامه باندې د بسم الله الله اکبر په نامه باندې ته حلالې، بس چې کمې هستې په نامه باندې دا قربانی حلالیږي، غوښه خوړلې حلالیږي، بس هغې رب رضا کېدو دپاره دغه قرباني وکړه. مقصد د دغې قربانۍ عمده دی. د دغې جملو سره او په دغې خبرو سره زما مقصد د خپل ځان اصلاح اول ده او بیا د حاضرینو بیا چې په سوشل میډیا باندې څومره لکونه خلک اوري د ټولو مقصد دی چې صرف اور صرف قربانۍ کې هغه رب راضي کول دي چې کم رب په نامه باندې دا غوښه حلالیږي تاسو ته، مونږ ته، امت مسلمه ته. او تاسو یو خبرې ته زه دهان اړول غواړم چې کم څاروی درز را پرېوځي او مړ شي، سوال دا دی چې دا څوک مړ کوي؟ دا خدای پاک مړ کوي. او چې کله ته چاړه په راکاږې ظاهري سبب د مرګ ته هندوان په همدې ځای کې اعتراض کوي چې کم څاروی کم ځناور الله مړ کي مسلمانان نه خوري، او چې کمې مسلمانان په خپله باندې مړ کي بیا یې خوري. بنیادی فلسفه په دې کې څه ده؟ د کافرانو مستشرکینو سوال په دې بنیاد باندې دی چې خدای پاک مړ شوی څاروی بندگان نه خوري او دوی خوري، او چې په خپله باندې مړ کي بیا دوی خوري او د خدای پاک مړ شوی څاروی نه خوري. دا اعتراض د مستشرکینو او د هندوانو دی. فلسفه اسلام مونږ ته دا وایي چې دا کم څاروی چې مړ شو دا د الله د نامې نه علاوه مړ شو، او دا ما او تا چې چاړه په راکاږو دا د دې د وجې نه نه خورو چې ما حلال کو، خورو یې د دې د وجې نه چې په حلالۍ په وخت کې د ما د پاک رب نامه اخیستلې شوې ده. که یو کس ته راولګي او 50,000 څاروي په یو چاړه باندې حلال کی او د ما د پاک الله نامه په وانخلي، دا 50,000 څاروي خوړل حرام دي. که دا څاروی حلال دی دا د هغې پاک الله په نامه اخیستو باندې حلال شوی دی. همدغه د قربانۍ مقصد هم دی چې کم پاک الله په نامه باندې د ستا قرباني پاکه شوه، د ستا د قربانۍ غوښه پاکه شوه، ته یې خوړی شي، تا بچي خوړی شي، ته یې غریبانانو له ورکولی شي، بچې دغه دومره پاکه نامه ده، نو بیا قرباني هم د دغې پاک ذات دپاره وکړه چې د تا بدن د ګناهونو نه پاک شي. قربانۍ الله په نامې باندې د قربانۍ غوښه پاکه شي، او دغه قرباني چې د الله پاک دپاره وکړې
د ستا د بدن غوښه د ګناهونو نه پاکه شوه. دا یو مقصد دی چې رب ذوالجلال خپل حبیب کبریا ته فرمایي فصل لربک وانحر، ای ما حبیب کریم دا منظم ما د پاره وکړه، دا قربانیم د ما د پاره وکړه چې کله سجده راځي کم ما رضا پکې حاصله کا، چې کله بسم الله الله اکبر چاړه راکاږي هم د ما رضا د پاره کوا. دا کل امت مسلمه ته پیغام دی چې دا قربانی د غوښې د پاره مه کوه، قربانی د ریا او د نمود د پاره مه کوه، قربانی د بل چا سره د ضد او د سیالۍ د پاره مه کوه. او د دې اندازه تاسو د دې نه ولګوئ چې فقهاو لیکلي دي چې که چېرې یو اووه کسان دي او په دغې اووه کسانو کې شپږ کسانو مقصد قربانۍ کې د الله رضا ده، او د اووم نمبر کس مقصد دا دی چې په کور کې خو مدرې څلور ګډان حلال کړي دي، او دا یو قرباني خو د هغه پلانکي سره ځکه شریکه کومه چې کور کې م غټه غوښه نه وي، باربیکیو به کوو، سالن کې به اچوو، میلمانه به راځي. نو یو مقصد غټه غوښه ده، او د شپږو مقصد د الله پاک د رضا حاصلول دی. علما لیکي چې که چېرې اووه کسانو کې شپږ کسان د الله د رضا دپاره قرباني کوي او یو کس د دې دپاره شریک دی چې مقصد یې غوښه ده، فقها لیکي چې د اووه واړو قرباني ونه شوه. وجه دا ده چې یو کس مقصد پکې غوښه ده، شپږو کسانو الله رضا مقصد دی، خو د هغه یو د بدنیتۍ د وجې نه د هغه باقي شپږو واړو هم قرباني ونه شوه. په دې بنیاد باندې علما زوره نه ورکوي. قرآن کریم په صریحو الفاظو باندې موږ له پیغام راکوي چې قربانۍ مقصد دا دی چې قربانۍ سره خپل رب راضي کا. او اسی اسانه خبره ده، ساده غوندې خبره ده، او هغه دا چې که چېرې تی د قربانۍ په نیت قرباني د غوښې په نیتو کې، قربانی د باربیکیو په نیتو کې، قربانی سبا له میلمانه کور کلي له راځي د هغې په نیتو کې، او یا د الله د رضا په نیتو کې. نو که د قربانی د غوښې په نیتو کې غوښه درنه څوک تښتوي نه، او که قربانی د الله د رضا دپاره وکړې غوښه درنه څوک تښتوي نه، دا غوښه د ستا په اختیار کې ده. خو اسلام موږ ته دا وایي چې قربانی مقصد خپل رب راضي کول دی، خپل خالق او مالک راضي کول دی، هغه رب راضي کول دی چې دغه سروي موږ دپاره مسخر کړل. هسې د چا زور شته چې که چېرې یو غوایه وتښتي په 20 کسه یې نشو راټینګولی، بیا د ټوپک ډزې پسې کوو. که یو اوښ موږ نه منډې وهي بیا یې په ډزو باندې راایسارو. دا خو الله پاک هغه عظیم ذات دی چې کل څاروي د موږ دپاره مسخر کړي دي. یو یې دوه اوښکونه ونیسي، او بعضې کسان خو قابل وي، تکړه وي چې کومه کسابان او کسایان دي، په یو کس باندې یک تنها باندې غټ غوایي را ګزار کي او علالم کي او سرمنم تو باسي. یاد ساتئ دا د رب ذوالجلال هغه خدایي ده په دې کې چې دا ټول څاروي د موږ دپاره مسخر کړي دي. کنې د چا زور شته چې یو 2-3 غوایان په دغې کوڅو کې منډې وهي، ټول ماشومان هم د ځان نه لاندې کي، بعضې منظرونه به ستاسو د نظر لاندې تیر شوي دي. هغه خالق راضي کول پکار دی چې دا کل مخلوقات د بندگانو دپاره مسخر کړی دی. نو یو مسله مه دا حاضرینو عرض کوله چې دا قربانۍ کې د نیت اصلاح ضرور وکړئ. هسې نه چې دا غوښې په غوښه باندې پاتې شي، هسې نه چې هغه غوښه چې کومه په بازار کې پرون خرڅېده او نن د ما د ستاو د کور فریج کې پرته ده، هسې نه چې هغه غوښه سره برابر نشي. پرونی غوښه هم د الله د نامې دپاره نه وه، د خرڅېدو دپاره وه، او نن هم قرباني د الله د نامې دپاره نه ده، د غوښې دپاره ده. نو پرون په بازار کې رازوړنده غوښه او نن د ستا په کور کې د قربانۍ غوښه، هسې نه چې دا سره برابره نشي. الله پاک هغه څاروي چې کوم د قربانۍ دپاره دي او هغه څاروي چې د قربانۍ دپاره نه دي، هغې په منځ کې دومره لوی فرق راوستی چې د نورو څاروو په باره کې الله پاک د ادب او د احترام حکم نه کوي، خو چې کم څاروی د قربانۍ دپاره واخلي، رب ذوالجلال فرمایي چې دغې څاروو ادب او احترام هم
د ما تقوا ده، د ما پرهیزګاري ده او دا د زړه پرهیزګاري ده. فرق پکې همدومره رب ذوالجلال لوی ساتلی دی. نو غرض مده حاضرینو چې اصلاح د قربانۍ کې ټولو نه اهم اصلاح زمونږ د نیتونو په کار ده، چې هسې نه چې زمونږ لوی لوی څاروي او بیا په دغې مهنګایۍ په دور کې دغه ګران څاروي مونږ واخلو، هسې نه چې دا تر غوښې پورې پاتې نشي، هسې نه چې دا قربانیانې خدای پاک واپس مونږ له په دا مخ باندې راولي. د دې د وجې نه ټول نه اولنۍ اصلاح چې ده دا د خپل نیتونو په کار ده، چې قربانۍ باندې خپل رب راضي کول په کار دي، خپل خالق راضي کول په کار دي. د خلکو ستاینه به څه ستاینه وي، د خلکو واه واه به څه واه واه وي، د خلکو د ستا د صفتونه بیانول به څه بیانول وي. هغه خالق رضا چې دا قابل مدح ده، د خالق او د مالک رضا د هر چا نه قابل ترجیح ده، چې مونږ خپل خالق او خپل مالک راضي کو. رب ذوالجلال د مونږ ستاسو قربانیانې چې کمې کړي دي او کمې کوو د خپل رب رضا دپاره وګرځوي.